أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکې تفصیلی بحث د حج را روانو بیا د عین وروستو د یو منافق بحث وشو د احنس بن شریک چې دا ډېر بدبخت انسان دی. اوس بحث کوي د یو نیک سړي یعنی صهیب رومي رضی الله عنه چې دا ډېر نیک انسان دی او دا صفات کمالیه بیانوي. دارنګې د دې ځای نه 12 ترهیبات دي جهاد ته 208 آیات 214 آیات 214 آیات او 210 آیات. دارنګې تخویف اخروي دی په 211 کې. دارنګې دنیوي او په 212 آیات کې جواب د شوفی دی. نو فرمایي و من الناس بعض د خلقنا من اسوکتی یشری چې قربانوي نفسه ځان په ابتغاء مرضات الله د فرد لټولو د رضا د الله. یشری په دې کې دوا اقوال دي. اول دا چې دا شرا په معنا د بای سره دی او مراد د بای نه خرڅول د ځان دي او مشتری واستون کې د نفس الله تعالی د په دلیل د ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه سوره توبه. یقین الله قبلوي د مؤمنان نفسون د دي مالونه د دي په وځه او په بدل د دي چې دي لپاره جنت ته. او دلته مال نه ذکر کړی ځکه چې خرڅول د نفس منتظم دی او بدل دا رنګي دویم کول دار چې شراف معنی د اصلو دی او مراد دا نه ځان بچ کول دی او خلاصول دی د الله د عذاب نه. ابتغاء مرضات الله د فرد طلب د الله د رضا. والله یقینا الله چې دی رؤوف منکون کې دی بالعباد د بندګانو سره. رؤوف دا رأفت ناسته شوی دی او رأفت دا د رحمت نوچه درجه ده چې انسان نه مصیبتونه لري کی نعمتونه ولور کی. العباد دې کې دوا قوال دي. الله مؤمنان کې کم خاص بندگان دي یعنی دې کې الف لام میم الف لام وحدی دی یعنی خاص بندگان یشری نفسه چې خپل ځان د الله د دین لپاره قربان کړي الله د دې سره مینه کوي. دویم قول دار چې دې کافرانو داخل دي الله ول دنیا کې مالونه ورکړي مهلت ول ورکړي عافیت ول ورکړي صحت ول ورکړي دواړه ټیک دي. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا داخل شئ فی السلم کافه فی اسلام کې پورا. دا خطاب د ټولو مومنان ته. ان دې آیات کې امر د مومنان ته واچا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کړي چې اسلام شرایع باندې پورا عمل وکړي او فای استطاعت وکړي د الله احکامات قبول کړي حکم نه چې الله منی کړی دا نه منی شي. دلته یو سوال لازم چې مؤمن هو مسلم هم دی نو بیا ولې ادخلوا وي. ای صحیح جواب دا دی چې دخول نه مراد دلته همیشه فاتح کیدل په اسلام باندې او په ایمان باندې. ادخلوا داخل شئ په سلم په اسلام کې کافه پورا. د ضمیر نه حال دی یا د ادخلوا د ضمیر نه حال دی نو معنی دا شو چې داخل شئ په اسلام کې پورا یعنی لاس فیس سترګې غوږونه زړه دماغ ټول په ټول دایره اسلام کې داخل شئ د الله اطاعت وکړئ. او یا د سلم نه حال دی یعنی مکمل اسلام کې داخل شئ دا نه چې بعض احکام منم او بعض نه منم ځکه چې اسلام مکمل ضابط حیات دی او کوم چې قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کومې طریقې دي پای روان شئ. تفسیر معارف القرآن 399 صفحه نمبر جلد 499 صفحه نمبر جلد. ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات شیطان د قدمونو شیطان. اس قدمونو شیطان تفسیر موږ مخکې کړو خو دلته دې کې بله معنی دا کوي یعنی چې کومه عقیده او عمل قرآن او سنت نه ثابت دی اگر چې
خلق ورته بد وي، نو تاسو به دای پسې ځئ. او کومه عقیده چې د قرآن کریم او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف ده، هغه تاسو ته شیطان ښکاره کوي. خدای نه به ځان بچ ساتئ. انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. لیکن دوه معنی دي. کوشش کوي چې مؤمنان ته تکلیف ورسوي، د دې ثواب ضایع کړي، ناکار اعمال ورته ښایسته کړي، وسوسې ورته واچوي. نو دا لازمي دی په معنی د بین العداوه، یعنی دشمنی ښکاره ده. یا دا متعدی دی، یعنی خپل دشمنی ښکاره کوي په قسمه قسم وسوسو اچولو سره، اگر چې مؤمنان هغه نین او نه دي نه خبرو. انه یقینا دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. یو ځل بیا ومن الناس، بعض د خلکو نه هغه بختور خلک دي، من یشري چې قربانوي نفسه ځان فل صرف هر ادعاء مرضات الله، دفاع د رضامندۍ د الله. والله یقینا الله رؤوف مهربانه دی، رؤوف مینه کوونکی دی بالعباد د بندګانو سره. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، ادخلوا ورننوځئ او داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافه، پورا ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان، د قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم.